ومن آبائهم او بعض پلاران د دوینا و ذریاتهم او د اولاد د دوینا و اخوانهم او درون د دوینا وجتبیناهم او غرقلو مونږه ورکړو مونږ دوی لرا وهديناهم او رسولوا مونږ دوی ورسولوا مونږ دوی الى صراط مستقيم لار نغدا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. تیرو آیتونو مبارکونه حضرت ابراهیم علیه السلام واقعا ذکر شو او بیا د هغې په ضمن کې نورو تقریبا 1400 پیغمبرانو ذکر الله جل شانه فرمایل چې د ټولو پیغمبرانو یو میشن او یو مقصد او یو غرض او غایه و چې هغه د الله تبارک وتعالى د ذات تعارف او دغه سي د الله جل شانه د وحدانیت بیان او د الله جل شانه د توحید پرچار دای مقصد. نن چې کوم آیتونه مبارکه ده په دې کې هم الله جل شانه دغه فرمایي چې دغه انبیای کرامو بعض پلاران د بعض ورونه د بعض اولاد دا مونږ ورکړو دي د پاره چې صراط مستقیم او نیغه لار دا ورته مونږ خایو او کچره دغه خلکو هم شرک کړي وي نو دا غوي به هم ټول اعمال اغاز شي. ومن آبائهم او بعض پلاران د دوینا و ذریاتهم او د اولاد د دوینا و اخوانهم او درون د دوینا وجتبیناهم او غرقلو مونږه ورکړو مونږ دوی لرا وهديناهم او رسولوا مونږ دوی ورسولوا مونږ دوی الى صراط مستقيم لار نغدا. الله جل شانه ورکړو او نه لار ته خودلو. ذلك هدى الله دا حق لارا دا الله دا يهدي به من يشاء يهدي هدايت کوي پدی به پدی سره من يشاء چاته چواړي من عباده د خپل بندگانو نه د بندگانو خپلونه چاته چواړي نه وته د نیکی لاري د سمې لاري هدايت کوي. ولو اشركوا او کچري شرک کړي وي دوی لحبط عنهم خامخابا برباشي پدی سره ما هو عملنا كانوا يعملون چې دوی بکول. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم دغه انبیاء کرامو د ابراهیم علیه السلام اولاد زامن او دغه سید ابراهیم علیه السلام د نسل نه د پیغمبرانو چې کومه سلسله وا ابراهیم علیه السلام یو زوی اسحاق علیه السلام د اسحاق علیه السلام زوی یعقوب علیه السلام د یعقوب علیه السلام دول زامن چې پاغي کې یوسف علیه السلام او بیا د یعقوب علیه السلام په دغه اولاد کې زرګونو تعداد کې پیغمبران هغه تشریف ورو کوم ته بنی اسرائیل ویل شي. اسرائیل د یعقوب علیه السلام نوم دی او دی مطلب د الله بنده. سورته بنی اسرائیل تیر شو دینه مخکې روان دي. نو دغه سي د دې اولاد نسی کړوسی او د زرګونو تعداد کې د پیغمبرانو سلسله د ابراهیم علیه السلام د اسحاق علیه السلام د یعقوب علیه السلام د یوسف علیه السلام دا سلسله ځان له یو طرف ته بل طرف ته د ابراهیم علیه السلام بیبي هاجرین چې کوم زیو اسماعیل علیه السلام دا غي د نسلنا زموږ استاد خو پیغمبر آقا دو جهان امام الانبیاء تاجدار مدینہ فخر دو عالم ساقی کوثر شافع محشر جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم تشریف ورو. نو دا د انبیاء کرامو هغه سلسله الله تبارک وتعالى ذکر کوي
چې د پیغمبرانو ځینې پلاران ځینې رونه د ځینو اولاد وجتبیناهم ورکړو موږ دوی لرا وهدیناهم او رسولو موږ دوی لرا الی صراط مستقیم لارې نیغې ته ذلك هدى الله دا لار دا حق لار دا الله يهدي به من يشاء هدايت کوي په دې سره چاته چوغاړي من عباده د بندگانو خپلونه دا هدايت د الله تبارک وتعالى طرف نه دا د بندگانو خپل کمال او دا په مال او دولت یا په حسن جمال یا په صحت یا په خاندان په دې باندې نه دی بلکې دا د الله تبارک وتعالى توفیق دی چې الله جل شانه چاته هدایت ورکي من يضلله فمن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له چې چاته الله تبارک وتعالى هدایت ورکي نو هغه گمراه کول نشي او چاته الله جل شانه چې چاته گمراه کړي نو هغه څوک هدایت نشي ورکولي نبی کریم صلی الله علیه وسلم با چې کله هم د مشرکین د کفار په مخ کې د الله تبارک وتعالى د دین دعوت چې بوله ورکو نو دا خطبه به ارشاد فرمایل من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له چې الله جل شانه چاته هدایت ورکړي نو څوک گمراه کولی نشي او چاله چې الله جل شانه گمراه کړي نو هغه ته څوک هدایت نشي ورکولی ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک چې سوره دعاګانې وخت دی هغه کې د الله تبارک وتعالى نه د ایمان د عافیت او د هدایت دعا ده لکه یو دعا د نبی صلی الله علیه وسلم وخت دی متخذل دی اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني سلور شي زونه دي چې دا دعا د مؤمن قبول شي نو دته گویا د دنیا او د آخرت هغه خیر ورته ملو شي اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني گویا که د دنیا او د آخرت تمام ضرورت پر یو دعا کې هغه راجمع دي اللهم اغفر لي اے الله ما د بخنو کی ورحمني پما باندې رحم وکي وعافني او دغه چې ما ته عافیت ژوند راکړي واهدني او ما ته هدایت راکړي ورزقني او ما ته رزق راکړي نو دا ټول هغه ضرورت دي چې کوم د دنیا او د آخرت د یو مسلمان بنیادی ضرورت دي نو دی وجنه د الله تبارک وتعالى نه همیشه دا سوال کول چې یا الله ما ته د هدایت لار وخی یا الله ما ته نیغه لار وخی اللهم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب قلب قلوبنا على طاعتك دا مختلف دعاګانې راغلي چې یا الله اے د زړونو اړون کی ذاته چې ته زما زړه چې د خپل دین طرف ته واړې اے د زړونو بدلون کی ذاته ته زما زړه خپل دین طرف ته چې دی هغه بدل کی هغه ته واړې نو همیشه د الله تبارک وتعالى نه دا سوال کول چې یا الله د هدایت لار راته اکثر کې چې موږ تاسو په مانځ کې د مانځ په هر رکعت کې د الله تبارک وتعالى نه د سوال کو اهدنا الصراط المستقيم اے الله مونږ ته نیغه لار وخی اوس نیغه لار څه شی دی ور سره مونږ د الله تبارک وتعالى په حضور کې دا وضاحت غواړو صراط الذين انعمت عليهم د هغه خلق لارا چې په کوم خلق باندې ته انعام کړی دی انعام یافته خلق دی هغه څوک دی منعم علیه خلق څوک دی چا باندې الله جل شانه چې دی انعام کړی دی افرمای من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین اولئک الذین انعم الله علیهم هغه کسان چې پاغوی باندې الله جل شانه انعام کړی دی هغه من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین هغه کسان چې کوم پیغمبران دي او صدیقین دي او شهدا دي او صالحین دي یعنی انبیاء کرام صحابه کرام تابعین تبع تابعین اولیاء کرام چې کوم نیکان خلق تیر شوی دي دا غوی د اتباع سوال موږ تاسو د الله تبارک وتعالى نه کوو ځکه چې د پروفیتن دور دی انتهایی پروفیتن دور دی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه دور په باره کې احادیث مبارکو کې یو ګڼ شمیر علامات ذکر کړي دي او دغه سي رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امت ته تنبیه کړي دي د هغه وخت مبارک چې کوم وخت داسې راشي چې د آخري دور خلق به د لومبني دور په خلکو باندې به بدرت وي خپل مشرانو ته به بدرت وي په هغوی باندې به لعنت کوي څرنګه چې په دې موجوده دور کې ډېر داسې باطلې فرقې داسې موجودې دي چې هغوی د خپلو اسلافو د خپلو اکابرینو
هغه باندې تنقید کوي، په هغه باندې تنقیس کوي، په هغه باندې بدر دوی. حالانکه د الله صادق او مصدوق پیغمبر 23 سال دور نبوت کې مهنت کړی دی، مشقت برداشت کړی دی، قربانیان ورکړي دي. د 30 کاله د قربانونو بعد د الله د محبوب پیغمبر مخ ته د 1,26,000 صحابه کرام عظیم مجمع موجوده ده. او قران کریم وی ورایت الناس يدخلون في دين الله افواجا. قران کریم وی چې فوج در فوج ما د خلق اسلام کې داخل کو. زما محبوب پیغمبر ته وګوره څومره فوج در فوج د خلق رالل او ستا په لاس باندې دوی بیعت کو. حجۃ الوداع په موقع باندې د الله محبوب پیغمبر ورسره آخري خطاب فرمایل، وعظ او نصيحت ورته فرمایل. هغه 1,26,000 صحابه کرام هغه تعداد التکی موجود دي، مخلصین صحابه کرام. قران کریم هغه ته 1000 نه زیات آیاتونو کې د شان او عظمت او منقبت بیانوي. دا هغه ته نبی صلی الله علیه وسلم د حجۃ الوداع په موقع باندې خطاب کوي. او نن چې چرته یو قادیانی مرزایی یا بل باطل فرقی دا سره پاسي چې په باندې تنقید کوي، تنقیس کوي، د چا تصدیق کوي، د چا تکذیب کوي، دا ټول هغه فتنې دي چې نبی صلی الله علیه وسلم د دینه مخکنه پیشنګوئی کړی دا. اذا رايتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنه الله على شركم. چې کله تاسو وینئ چې یو کس زما د صحابو په باره کې بد رد وایي، تاسو ورته وایئ چې ستا په دې شر باندې د الله لعنت وي، لعنت ور باندې وایي. ففرمایي چې اذا ظهرت الفتن او البدع وسبت اصحابي، چې کله فتنه او فساد عام شي او زما صحابو ته بد رد ویل شروع شي، فليظهر العالم علما، پس پکاره چې عالم د خپل د علم اظهار وکړي. فإن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. چې کم کس په دې وخت هم چې د خاموشي اختیاري، حکمت ته ګوري او بصیرت ته ګوري او حق پټي، کم کس داسې وي چې هغه ته د خبرې علم وي، هغه د نبی صلی الله علیه وسلم د صحابو او د نبی صلی الله علیه وسلم د مرګرو توهین ګوري، هغه برداشت کوي. او کم عالم داسې وي فليظهر العالم علما. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي په دې موقع باندې پکار عالم د خپل د علم اظهار وکړي. او چې څوک بیا هم نه کینو فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين، په د باندې په داسې کس باندې د الله او د فرشتو او د ټولو انسانانو لعنت وي. نو لہذا الله رب کائنات فرمایل چې ما دوی ته د هدایت لار چې ما خو د وجتبیناهم وهدیناهم الى صراط مستقیم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. د هدایت لار د زما په اختیار کې چاته چې زما خو ما هدایت ورکړي دي، چاته چې الله جل شانه هدایت ورکړي وي، هدایت یافته خلق به منعم علیهم انعام یافته خلق به د هغوی اعزاز او اکرام کول، هغوی سره عقیدت او محبت ساتل، د زموږ استاد د ایمان سره